अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वरसूलन इला बनी इसराईल अन्नी क़द जितुकुम बिआयतिम मिर रब्बिकुम अन्नी अख़्लुक़ु लकुम मिनत्तीनि कहैअतित तैर फ़अन्फ़ुख़ु फ़ीहि फ़यकूनु तैरम बिइज़्निल्लाह। व उब्रिउल अकमह वल अबरस व उह्यिल मौता बिइज़्निल्लाह। व उनब्बिउकुम बिमा ताकुलून व मा तद्दखिरून फ़ी बुयूतिकुम इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतन लकुम इन कुन्तुम मुमिनीन। ज़मा द इस्लाम इज़्ज़तमंदो हाज़िरीनो मुसलमानानो रुनो, द सीरत व मौज़ू बांदे उस्तासो मखिता मोजिज़ातुल अंबिया मुतालिक खबर शुरू। मोजिज़ात सतवई मोजिज़ात अंबियाओं पर इख्तियार की नवी और द्रेमा खबरा अल्लाह पाक अंबियाओं ता कमी कमी मोजिज़े वर्कड़ी दी। नन सलूरमा खबर दा ची अल्लाह पाक पैगम्बरानों ता द वक़्त मुनासिब मोजिज़े वर्कड़ी दी और दे के ढेर ज़ियाद असर दे। कम वक़्त के चे यौ खल्क़ों की यौ चीज़ मशहूर हुई और खलक पागी की लगियाई और नबी वक़्त दास नाशना कारू की चे आमद दुनिया खो सके आगा ख़ास खलक अम्तियाजिशी नुदीना उचता और लुया मोजिज़ा और फार्मूला बलनवी। मिसाल पतौर द्रे पैगम्बरानो वाक़ई पदे बयान के बयानों यौ द ईसा अलैहिस्सलाम, द्वेम द मूसा अलैहिस्सलाम, द्रेम द इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। द्रेव वाक़िओ वज़ाहत चूशी मुंग तख्पल अंदाज़ा किएगी छि अल्लाह पाक मोजिज़ात
انبیاء له په کوم انداز ورکوي. ټولو نه مخکې د موسی علیه السلام واقعه. موسی علیه السلام چې کله راغی نو هغې له الله رب العزت 9 معجزې ورکړې. موسی علیه السلام ته الله پاک 9 معجزې ورکړې وې، خو په دې 9 کې لویه معجزه دا وه چې د امسا نه اژدها جوړېدل. دا په ټولو کې لویه وه او غټه وه. سوال دا راځي چې د امسا نه د اژدها ولې جوړېده؟ دې کې څه حکمت او څه وجه وه؟ علماو د دې جواب او تحقیق داسې کړی دی چې اصل کې د موسی علیه السلام په وخت کې سحر ډېر زیات و. هر طرف ته سحرونه او سحر 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 سحر، او ساحران هم ډېر مشهور وو. چیلنجي سحرونه وو. یو به سحر وکړه خلک به یې چیلنج کړه راشي زما سحر مات کئ. بل به راغی هغه به یې مات کړه، هغه به سحر وکړو چیلنج دی تاسو یې مات کړئ. موسی علیہ السلام له الله رب العزت داسې معجزه ورکړه چې د عام خلق سکے چې دا خاص خلق دا ساحران هم عاجز شي او ساحران هم دا اقرار وکړي چې دا سحر نه دی او دا د الله طرف نه یو سچا او رښتیا جن پیغمبر دی. سحر داسې نشي کېدی، زمونږ وس کې دا شی نشته. دا د ساحرانو د سحر په مقابل کې الله رب العزت د امسان اژدها جوړوله. عیسی علیہ السلام چې راغی نو په هغه وخت کې د طب او د حکمت چرچا وه. خلکو قسمه قسم علاجونه کول، ناشنا ناشنا بیماریانې به جوړېدلې او طبیبان ډېر زیاتو، طبیبان حکیمان دا ډېر زیات. الله عیسی علیہ السلام له داسې معجزه ورکړه چې تاسو بیماران جوړولی شئ خو مړي نشئ ژوندي کولی. عیسی علیہ السلام وګورئ داسې معجزه الله ورکړه چې لا علاج بیمارو معجزات تفصیل رستو کو. زمونږ نبی صلی الله علیه وسلم چې کم دور کې راغلی و په دغه دور کې د شعر شاعرۍ د عربي دانۍ خبرې وې. هر طرف ته عربي دانی و، عربي خوانی و، ناشنا ناشنا لغاتو، فصیح خلقو، بلیغ خلقو، فصحا، بلغا دا ټول موجودو قسمه قسم. الله پاک نبی صلی الله علیه وسلم ته ډېرې معجزې ورکړې وې، خو یو معجزه د قرآن پاک وه چې هغه ټول فصیحان بلیغان، هغه ټول فصحا بلغا، هغه ټول عربي دان عربي خوان عاجز شي. د دې معمولی تفصیل کو د مختصر نشست کې. اول رازو د موسی علیہ السلام واقع ته. موسی علیہ السلام خلق بدنام کو ویل هذا سحر، دې چې سکی دا سحر دی او هذا ساحر، دې دا سړی په خپل ساحر دی. دا مقصد دا دی د دو ضرور یریدان ان یخرجکما بسحرهما چې تاسو د دې علاقې نه وباسي د سحر د وجې نه او د خبره ونه منئ.
پارلیمنٹ کې ناس مشوره وکړه چې دا ساحر دی نو مقابله به وکړو کنه. فرعون حکم وکړ شابه وګرځئ په علاقو کې چرته غټ غټ ساحر وګورئ او هغه راجمع کړئ. قرآن پاک کوئی وارسلوا فی مدائن حاشرین ویلېږل په کلو کې علاقو ته چې راجمع کوونکي او بل ځای راځي یاتوک بکل سحار علیم چې تاله ساحران راجمع کي لوی لوی ساحران راجمع کی او د دې موسی مقابله کو. اوس ګورئ اصل موضوع څه ده؟ الله رب العزت داسې قسم معجزې پیغمبرانو له ورکوي چې د هغه وخت عام خو څه کې هغه خاص خلک هم څه شي عاجز شي. دوی موسی علیه السلام ته ساحر ویل وجه سوا دغه وخت کې د سحر ساحرۍ چرچا وه. هر چا سحرونه کول قسمه قسم امسا نه به مار جوړو پړي نه به مار جوړو هر طرف ته د سحر چرچا وه. او موسی علیہ السلام متعلق ویل ساحر علیم دا پکې خپوی دی خماهر دی دی پکې استاذ الکل فی الکل ښکاري الیاذ بالله. عمده وجه وا چې کله مقابله وشوه فرعون بیام اونه منله او دا خبره وکړه دا موسی علیہ السلام چې دی لکبیرکم الذی علمکم السحر دا ستاسو هغه مشر دی تاسو ته سحر ښودلی. بهرحال د سحر ډیره چرچا وه او هر طرف ته د سحر چرچا وه او هر سړي د سحر سناسو هغه کار زده کړی و. ساحران را جمع شو میدان ولګېده. بعض علما وایي د اختر ورځ وه یا د هغوی د جشن ورځ وه چوټۍ ورځ وه چې ټول خلک حاضر دي میدان لګېدلی دی ګرچا پیرا خلق را جمع شوي دي مینس کې ساحران ولاړ دي ځان سره پړي ځان سره امساګانې څومره ساحران دي څومره ورسره پړي دي چې چېرته ماهر ساحر دی هغه راوستی دی او هغه راغلی دی میدان کې ولاړ دی هغه پړي هغه امساګانې غوزارې کړې لکړی مکړی لرګي مرګي مو سره ولړای کړ. الله فرمایي قرآن پاک کې چې کله دوی داسې وکړه او سحر یې موکه موسی علیہ السلام چې وکته د بشري تقاضا د وجې نه معمولی شان خفګان او اثر پې راغی. الله فرمایي فاوجس فی نفسی خیفة موسی موسی علیہ السلام په زړه کې ویره راغله ویره محسوس شوه او موسی علیہ السلام د دغه ډېر سحر د وجې نه ظاهري طور بشري تقاضا د وجې نه مرغوب شو. الله ورته وفرمایل انک انت الاعلی پیغمبر خفه کېږه مه اوس خو د صداقت وخت راغی یعنی هغه وخت خو اوس دی چې ستا معجزه ښکاره شي او معجزه خو وایي دي ته چې عام خو څه کې هغه خاص خلک هم څه شي عاجزه شي. اوس ګورئ د موقع محل مطابق الله پاک معجزه ورکوي. دلته ساحران دي سحر دی په خلکو کې چرچا ده. اوس به داسې څیز در کوم چې دا ټول ساحران څه شي دا مرغوب شي دا ټول ذلیل شي دا ټول عاجز شي دا ټول بیکار شي. په دغه وخت کې الله پاک کوئی القی عصاک امثال اړه. اوس ګورئ د معجزې اصل معنا پکې خپله راوځي د معجزې خپله معنا اصل معنا په خپله راوځي.
معجزې معنا سوا چې خلق د هغې د مقابلې نه عاجز شي. ځکه دا الله کاری د الله د کار مقابله خو څوک نشي کولی. دا سرکاري لیونیان چې دي که نه، سرکاري لیونیان دی کله کله کینی وی قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے کمیٹی تشکیل. دا لیونی نه دي څه وی د قدرتی آفتونو نه د مقابلې دپاره موږ څه کمیټي څه کوو تشکیل کوو. قدرتی آفت د چپلار هم نشي بندولی. هغه چې په هر ځای کې هغه به رسي. یو آفت مرگ دی والله مثال ورکړی دی ولو کنتم فی بروج مشیده. که تاسو په داسې ځای کې یې چې د هغې ته لارې هم نه وي و یو آفت مرگ دی دا به در رسي. نور هر یو آفت. بهرحال د الله مقابله څوک نشي کولی. سوال نه پیدا کیږي. موسی علیہ السلام چې امسا لړه کړه قرآن پاک ذکر کوي فاذا هی ثعبان مبین. دا یو غټ اژدها شو، غټ اژدها شو. او د اژدها کېدو سره صرف داسې نه وه چې پرته وه. قرآن پاک کوي فاذا هی تلقف ما یافکون. دغه د موسی علیہ السلام امسا چې معجزه شوه او اژدها شوه د یو نړۍ کړله، یو خړپ یې که، یو قپ یې که. بعضې پښتانه څه وایي یو قپ وخوره راش غټ قاب سره، بعضې وړوکي کاب سره لګي، یو کپ روټۍ وخوره سره، بعضې غټ قپ سره. قرآن هم غټ قاب سره یاد کړی. بس یو قپ یې که، یو نړۍ کړله. ما ټول هغه سحر یافکون چې دوی کړو او جمع کړو. بهتره معنا دا ده چې پړی مړی واپس پاتې شو، هغه ماران لړماران ختم شو. دی وخت کې ساحران عاجز شو د چانه د مقابلې نه. ما تاسو ته موضوع ښیوه چې معجزه دې ته وایي چې عام خو څه کې هغه خاص خلک هم عاجزه شي. یو الله رب العزت د وخت مناسب معجزه ورکوي. په معجزاتو کې یو معجزه د وخت مناسب ورکوي. اوس توجه کوي یو ساحران سره د فرعونیانو ټول ساحر ټول عاجز شو. دویم دغه وخت کې د سحر چرچه وه. الله رب العزت داسې معجزه ورکړه چې هغه ساحران هم عاجز شي. ځکه که بله معجزه وی نو خلک به عاجزه وی خو ساحران به عاجزه نه وو. څومره عجیب انداز دی، د سوچ او د فکر خبره ده. هغه ساحران سره د فرعونیانو نه، سره د قبطیانو نه، سره د بادشاه وزیرانو نه ټول د مخې عاجزه شو. او بیا هغه ساحران په سجده باندې پرېوته. فألقي السحرة ساجدین. قرآن پاک ذکر کوي سجده کون کی خلق پریوتا، ساحران سجده کون کی پریوتا او اللہ تا پریوتا او چغی کڑی آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون. زمانگ ایمان دے پر رب العالمین باندے چاگا رب دا موسیٰ او دا ہارون علیہ السلام دے. سبحان اللہ. اوس اگوری دغه وقت کی دا سیر ساحری چرچوا الله موسی علیہ السلام له داسې معجزه ورکړه چې د ساحرانو سحر ختم کو. او همدغه وجه وه چې د سحر او د ساحرۍ چرچې د وجې نه موسی علیہ السلام ته د خلکو ساحر ویل. اوس ورته پته ولګېده چې ساحر نه دی، پیغمبر دی. او هغه خواص هم عاجزه شو او هغې ایمان راوړه. او فرعون ازلی بدبخت او د هغه ملګري قبطیان فرعونیان هغه ازلی بدبخت او بیا ایمان را نوړو. دا د هغې خپل نقصان. ورنه مسله ورته واضحه شوې ده چې دا پیغمبر دومره صداقت والا او سچا پیغمبر دی چې هر ساحر د ده مخې ته عاجز شو.
ولې دل الله داسې دلایل ورکړي دي چې دغه دلیل مقابل کې څوک ودرېدی نشي. دویم پیغمبر زموږ ستاسو پیغمبرانو کې عیسی علیه السلام. د عیسی علیه السلام په دور کې څه شی و؟ د موسی علیه السلام په دور کې د طب چرچا وه، طب سخته چرچا وه، طب، حکمت، ډاکټري، طب، حکمت، ډاکټري دا چرچا وه. هر طرف ته طب و، نوي نوي دوایانې، نوي نوي فارمولې، نوي نوي نسخې دا به پیدا کېدې او دی حکیمانو به جوړولې او اعلان به کو زه د پلاني بیماری علاج په چیلنج سره کوم، زه د پلاني بیماری علاج په چیلنج سره کوم. هر طرف ته دا आवाज د حکیمانو ډیرواله او سم چرچا وه او د حکمت आवाज و. عیسی علیه السلام له الله ډېرې معجزې ورکړې وې، خو غټې معجزې چې وې هغه د دغې طبیبانو د طب د عجز دپاره وې چې دا طبیبان، ډاکټران، حکیمان خپله اقرار وکړي چېرې دا کارونه زموږ په اختیار کې نه دي. لہذا عیسی علیه السلام دا سچا پیغمبر دی. بیماریانې وې په هغه دور کې. یو بیماری د سترګو وه، نو اوس کو خیال مو کړی نو اوس د سترګو دا پردو اپریشن راغی، لینز راغی. پخوا دا شی نه و، په سړي په سترګو پرده راله، دا به ورو ورو پخېدله پخېدله پخېدله، سړی به بس ړوند شو. داسې لګه سړی چې په سترګو لاس کېږي سړی به ړوند شو. ایسته د دې ړوند سړي علاج به بیا نه و. دویم چې د مور نه به پیدا شو نو د هغې علاج به نه و. او کله کله به داسې معمولي پردې علاج چا وکړه، خو لیکن د مور نه به چې پیدا شو ړوند به د دې علاج به بلکل نه و، هیچ چا سره به نه و. دویم دا برګې مرض اوس هم که خیال لیکلی لږ ولګي بیا داسې ډېرېږي ډېرېږي، علاج یې اوس هم نشته چا سره، اوس هم نشته. او دارنګې چې د مور نه پیدا شي ړوند دي د هغې هم علاج نشته. پښتانه ورته مورزاده ړوند وایي. ها سترګې باندې پرده راشي دې ته ړوند نه وایي، دا بیمار دی عارضي، بس سترګو نه پرده لري شي یا لینز ولګي. او چې د مور نه ړوند پیدا شي د هغې علاج نشته. برګي مرض اوس علاج اوس هم نشته. داسې بیماری د دې علاج چا سره نه و. او د نورو قسمه قسم بیمارو چې څومره هغه وخت کې وي دا علاجونه و. عیسی علیه السلام ورته وایي ګورئ زه د الله پیغمبر یم، ما سره معجزه دا ده چې هغه کوم څیز تاسو نشئ کولی د الله په حکم باندې هغه زه تاسو له کوم. دا زما د صداقت دلیل دی چې الله رب العزت زما د وجې نه زما په لاس باندې تاسو له دغه کار کیي. او داسې به سړی راغه په سترګو به د الله سراخ که چې سترګو نه به یې لاس اوچت که سترګې به یې جوړې شوې. دې ته څه وایي؟ معجزه. حکیمان ټول حیران شو. اوس وګورئ زمونږ دعوا او مسله ثابته شوه، پیغمبرانو له الله د وقت مناسب بعضې معجزې داسې ورغی چې عام خو څه کیا خاص خلک هم عاجزه شي. نو دغه خاص خلکو چې هغې ته څه وایي؟ حکیمان، طبیبان، ډاکټران حیران شو چې دا څنګه چل دی چې د مور نه ړوند پیدا شي بس خو تر مرګه پورې ړوند وي، چې ته آخرت کې به الله سترګې ورکوي. او د عیسی علیه السلام په لاس راښکلو سره جوړ شو. بس زمونږ طب، زمونږ ډاکټري، زمونږ فلسفو، زمونږ حکمت وبیلله، مونږ عاجز یو د دې نه. تاسو الحمدلله. دا ولی ځکه چې دا د الله کاری، د الله کار مقابله کې څوک منډه نشي والی او د الله څوک مقابله نشي کولی. د الله مقابله کې خلق پیل کیږي، سملی ودریږي، منډه نشي والی، مخکې نشي تللی.
دویم ویل تاسو بیمارو علاج کوئ د برګي مریض علاج شته وی نشته دې خراشه داسې به علاج سراخ کپي ابا الله ټیک ټاک سرمن خیسته ښکلې راوخېجه والا هغه حکیمان ډاکټران په دې کې ټول حیران شو چې دا څه دي دا سو دا هیڅ نه دي سوا د معجزې نه عام خلق خو عاجز دي او چې دا حکیمان هم عاجز شي او هغوی هم عاجز شو بیا ورته ویل ښه تاسو خو ډېر خلک داسې دي چې په تخته پراته وو زنکدن یې نه مرګ وخت یې نه تاسو دوایانې علاجونه کړي دي خلک را پاسېدلي دي ویلا وایي دا چې دا کم په تخته پروت او مړي دا را پاسوئ دا جوړ کوي دا غیلا چا سره نه یا د قبر نه را پاسوئ مړي را پاسوئ ژوندي کوي چې وګرځي را وګرځي داسې معاشره کې دا غي علاج نو موسی علیہ السلام ورته ویل قم باذن الله دا الله په حکم پاسا اب پاسه دوی ته الله رب العزت داو خدا اے حکیمانو ډاکټرانو طبيبانو استاسو فارموله استاسو نسخه استاسو کوشته استاسو دوايي دا تر دې پورې دا چې ژوندۍ سړی په ژوند کې داغه کم نقصان دی هغه لري گئی ها د انسان د مړی والا نقصان نشه لري کوله که تاسو لري کوله شراسه لري گئی اور عاشو ګوري عیسی علیہ السلام له الله د معجزې په تور دومره طاقت ورکړی دی چې دا د الله په حکم باندې د الله هغه بندګان را پاسي چې کمړې شوي دي نورم ډېرې معجزې وي خو دې معجزې سره الله تبارک وتعالی هغه عام خو سکه هغه خاص خلق چې هغې ته سوی هغه حکیمان وي ډاکټران وي هغه حکیمان او ډاکټران الله پاک عاجز کړل چې موږ د معجزې مقابله نشو کولی موږ عاجز یو بای دا دوه خبرې شوې زموږ موضوع باندې اوله څه شوه موسی علیہ السلام وخت کې سحر ساحري وه داسې معجزه الله ورکړه چې هغه ټول ساحران عاجز شو بلکې ساحرانو کې سم مسلمانی شانوا د پښتنو په اسلام او غیرت او ایمان راوړو او د عیسی علیہ السلام په وخت کې ډاکټران او حکیمان او طبيبانو چرچوا الله عیسی علیہ السلام له داسې معجزه ورکړه چې دغه خلق شي عاجز شي او هغه عاجز شو چا چې به ایمان راوړو حدیث کې راځي فآمن من آمن چا چې ایمان راوړو بس راوړو ایمان او چا چې ایمان را نوړو بس هغه پاتې شو همداسې د دغه معجزاتو نه زموږ نبی صلی الله علیه وسلم په آخري دور کې د هغې بعض علماو 1000 معجزاتو پورې لیکلي 1000 خو په دې 1000 معجزاتو کې چې تقسیم کوي وایي دوه قسمه معجزې دي یو علمی معجزې دي دویم عملی معجزې دي عملی معجزې دا دي چې نبی علیہ السلام مثلا یو پیاله پی اسکلی دي خلی پیخې ده بیا د هغې نه سلاتیاو کسانو پی اسکلی دي وړوکې شان چیلوکې چې هغه د یو 3 کسانو خوراکو د هغې نه ډېرو خوراک کړی دی یا دارنګي سپوږمۍ په منځ دوه شوې ده یا نبی علیہ السلام معراج ته خطی دی داسې ډېر زیات معجزات زرو پورې رسي او علمي معجزات د نبی علیہ السلام هغه وحی وه او د دې دوه صورت دي یو صورت د قرآن پاک دی او دیم صورت د حدیث پاک دی نبی علیہ السلام فرمایلیو اوتیتو جوامع الکلم ما ته داسې خبرې راکړې شوي دي چې هغه ډېرې ناشنا دي هغه د خبرو بادشاهان دي هغه خبرو لره جمع کوونکي دي هغه ډېر عجیب عجیب دي یو پای کې قرآن پاک دی دویم حدیث پاک دی حدیث پاک دا هم وحی ده الله طرف نه راغلی ده د هغې حفاظت علماء کرامو کړی دی دخیل او ضعیف او موضوعي حدیث د شیعو د روافضو اوس موجوده دور کې د قادیانیانو د پرویزیانو هغه دور کې 72 فرقې وي د هغې نه ساتلي دي حفاظت یې کړی دی دارنګې دا قرآن پاک د دې حفاظت یې کړی دی بهرحال خپلې موضوع له راځم
دا علمی معجزه قرآن پاک دا چې کوم وخت راغلی وه په دې وخت کې چرچه د څه شي وه په دې وخت کې د شعر شاعرۍ چرچه وه هر سړي شعرونه ویل چا به سم ویل چا به کاږه ویل لکه اوس هم داسې لږ بیا داسې د شعر و شاعرۍ دور دی څوک پکې پوره وي او څوک پکې کمی کم هم مشهور دي پوره هم مشهور دي نمونه هم مشهور دي بس دغه رنګ د شعر و شاعرۍ دور و هر چا به دې طرف ته توجه وه دارنګې د لغاتو دور و لغات ناشنا ناشنا لغات به خلکو استعمالول دارنګه د عربیت چرچه وه فصیح عربي بلیغ عربي خیسته عربي خیسته به خلکو جوړوله ناشنا ناشنا دا به خلکو جوړول او چیلنجي مقام و چا به څه جوړ کړل هلته وی د یو ځای کې ځوړند کړل وی راشئ حل مې مبارک څوک شته چې د دې مقابله وکړي بل به راغی هغه به یې وکتل د هغې نه به یې بره شعر جوړ کول ته به یې داسې ولګو نبي صلی الله علیه وسلم چې دا قرآن پاک راغی نو تاسو د قرآن پاک کې چې کله تلاوت کوئ نو ګورئ نو ستاسو دماغو ته به الډي دا راځي چې دا هغه شعرونو په انداز باندې شعر نه دی ښه وما هو بقول شاعر دا قول د شاعر نه دی دا قول د شاعر نه دی دا د الله قول دی خو دوی به دا نسبت کو چې دا شاعر ځکه د شعر شاعرۍ دورو ویل بس دا نبی علیہ السلام شعرونه جوړی او د قرآن انداز هم داسې و چې هغوی ته ذهن کې بس دا امتحان و امتحان خو هلی چې یو شانوالی یې که نه چې یو دوه لوټه یو شان چاته وخېستا پکې کم یو دی نو امتحان مشي یو دوه کسان یو شان ودره چې دی کې پلانې کم یو دی نو امتحان مشي امتحان خو هلی چې یو شانوالی یې که نه چې یو شانوالی نه نو بیا خو امتحان نه وي لکه سوره نجم ته ګوره والنجم اذا هوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى ګوره نون والقلم وما يسطرون یاسین والقرآن الحکیم داسې انداز سره قرآن پاک راغلو چې په دوی امتحانو نو دوی آواز وکړو چې دا شعر دی دا پیغمبر علیه السلام علیه بالله شاعر دی او د دې وجې نه دوی آواز کو ان هو الا قول البشر دا د انسان وینا ده ها که پیغمبر په خپله نه کوي اعانه علیه قوم آخرون څه خلق دی او هغه سره ملګری دي کله ویل ډیر خلق دی هغه سره معاونت کوي او کله ویل په دې مکه کې یو کس لوارو بل ځای راغلی ویل دا سړی ورته ښیي او هغه جمیو قرآن پاک په ایرد وکړو د خدای بندګانو قرآن فصیح عربي ده صاف سوتره تاسو چې کوم سړی یادوئ دا خو اجمي دی دروغ وایي د دې وجې نه الله رب العزت قرآن پاک دوی ته به طور چیلنج کاو دی ورته ویلو یا ایها الناس اے د خلکو تاسو ته څومره چې خاص او که عام ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورة من مثله تاسو د دې قرآن پاک په شان چرته یو صورت پیش کړئ زه پیش کړئ یو صورت پیش کړئ دوی خو چغې والي دا قول بشر دی انسان وینا ده دوی خدا ویل چې دا شعر دی الله چیلنج کو چې زه یو صورت داسې پیش کړئ یو صورت پیش کړئ پته ومولېږي نبی صلی الله علیه وسلم روایتو کې راځي حکم وکړه چې سوره کوثر دا ولیکئ بره ځوړند کړئ سوره کوثر یې ځوړند کړه دا راځي او ودرېږي خو لیکن څوک د هغې هغه مقابله نشي کولی آخر یو مشر راغی او لیکلی پې وکړه بسم الله الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر آخر کې ولیکل والله ما هذا قول البشر تاسو سبحان الله چاچی چغې والے وما هو الا قول البشر هغې بیا قسم سره ویل والله ما هذا قول البشر اول خو به عام ویل وما هو الا قول البشر دا د انسان وینا ده او آخره کې قسم یې وخوړ والله ما هذا قول البشر
یو طرف ته قسم کوي او بل طرف ته به اسی چغې والی. خدا الله پاک د هغوی د خولو نه دا خبرې ویستې چې وګوره هغه بلغا فصحا هغه بلیغ خلق هغه فصیح خلق هغه عاجز شو. او په دې کې دوران کې د چیلنج به دوران کې ډېره غټه زمانه تېره شوه. 23 سال نبی علیہ السلام باره کې دوی ویل شعر دی او شعر دی او بشري وینا ده او انسان جوړه کړې ده او دې جوړی خلک ورته ښیي او نبی علیہ السلام ورته چغې وایي یو صورت پیش کوي ځای یو صورت پیش کوي یو ځکې راځي تاسو 12 قبایل 12 صورتونه پیش کوي نه شي پیش کولی نه صورت پیش کولی شي نه د یو آیت پیش کولی شي. ولې ځکه چې دا د الله کلام دی د الله خبرې دي او د الله کلام دا معجزه ده او معجزه داسې معجزه ده چې تاسو شاعران تاسو علما تاسو فصحا ټول بسې دین عاجزه. او ورته ویل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. که پیریان او انسانان را جمع شي د یو بل امدادو کی د قرآن پاک پشان نه قرآن پیش کولی شي نه ردی د صورتونو پشان یو صورت پیش کولی شي او ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا فدعو ودعو من استطعتم من دون الله. چرتم چې طاقت وي څوک مند کوي د دنیا شاعران را جمع کوي د دنیا مولیان را جمع کوي پیران را جمع کوي. چرته چې پیر دی مولا دی چرته چې عالم دی چرته چې فصیح دی بلیغ دی چرته چې کره سړی دی چرته عربي دان عربي خوان دی هغه ټول را جمع کوي د دې قرآن په شان یو صورت پیش کوي. په آخره کې ورته فلیاتو بحدیث مثلی یو جمله پیش کوي یو جمله یو آیت پیش کوي یو جمله پیش کوي یو کلمه پیش کوي. فلیاتو بحدیث مثلی یو صرف یو خبره پیش کوي. څوک پیش کولی شي نشي پیش کولی. ولی ځکه چې د الله نبی دا قرآن پاک داسې حال کې پیش کړی دی او خلکو ته راوړی دی چې دا معجزه بند کار دا د الله کار او معجزه وه. دا معجزې مقابله څوک کولی شي. نو دا درې واړه خبرې دماغو کې کېنوئ. الله رب العزت چې معجزات ورکول څنګه حالاتو کې ورکول چې د کم سیز ډیره چرچه به وه د هغه سیز د ماتوالي دپاره او د پیغمبر د سچائی او صداقت دپاره داسې یو معجزه به په معجزاتو کې ضرور ورکوله چې هغه خلق عام خو سکے هغه خاصم عاجز شي. لکه تاسو واورېدله واقعې 3 واقعې. اوله د موسی علیه السلام چې سحر او ساحرۍ چرچه وه الله رب العزت هغه ساحران عاجز کړل بلکې مؤمنان شو مسلمانان شو. او د عیسی علیه السلام په وخت کې د حکمت او د ډاکټرۍ او د نسخو د فارمولونو چرچه وه. الله عیسی علیه السلام له داسې معجزې ورکړې چې هغه وخت کې ډاکټران عاجز شو. او زمونږ ستاسو د نبی صلی الله علیه وسلم په وخت کې د شعر او شاعرۍ او د بلاغت او د فصاحت او د لغت او د شعرونو او د شاعرانو دورو الله قرآن پاک داسې کتاب نازل کړ چې هغه عام خلق خو پرېږده. څنګه چې د موسی علیه السلام په دور کې ساحران عاجز شو عام خو پرېږده. د عیسی علیه السلام په دور کې حکیمان عاجز شو عام خو پرېږده. نو د نبی صلی الله علیه وسلم په دور کې هغه شاعران هغه فصحا بلغا عاجز شو. د یو کې دا دم نو دا طاقت نو چې د الله د کتاب مقابل کې چرته یو سیز راوړي. دی وجه نه به زمونږ هم دا نظریه دا سوچ بمی چې د الله د کتاب مقابل کې هیڅ کتاب نشته. احادیث د الله د کتاب شرح ده د الله د کتاب خدمت کوي. دینی علما مفسرین دا د الله د کتاب خدمت کوي. دا یوم په قرآن پاک د پاسه نه دی بلکې ردی د لاندې خدمت کوي. بعض خلق داسې دي زما عزتمندو چې حدیث د قرآن پاک د پاسه کوي دی ته اهل البدع وي بدعتیان قسم بریلیان
او بعضی خلق دا سی چې حدیث اړومنی نه ایت منکرین حدیث وای. اهل سنت والجماعت صحیح نظریه دا قرآن پاک د هر سنه اوچت ته او حدیث زمونږ دین دی، زمونږ حصہ ده د دین، او دا د قرآن پاک شرح ده او علماء د دې خدمت کړی دی. الله دې مونږ هم د خپل کتاب په خدمت کې راولي. هذا واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.